حضور ارشاد فرمائی د طلاق اکثریت بشي خلق به خذل طلاقونه ورکی دړا دړ په مخه او نن هغه وخت دا اکثر په دې کورونو کې دا خلق طلاقیان دي دیو طلاقیان ساتي دیو خپل خزي سوسو پیری طلاقی کړي دي یو پیرانه سوسو پیری طلاقی کړي دي بیا ورسرم ژوند کوي په کور کې اخته دي زنا کوي دا خو ډیره اهمه مسله ده او خلق مطلب ده چې خپل غصه په طلاق وباسي او بیا د دې خبرې سبا کوم نه کوي بل رضی یو سړی ما تراغه ما ته وی چیرې یو سړی زما په مخ کې خپل خزیلا درې طلاق ورکړلی زما په مخ کې خزی ته خزم او زما خزم او سړی مو یو کس پکې بلوم لیکن دا غي باوجود هغه په یو کور کې پاتې کیږي یو ځای پاتې کیږي بیا هم خزه خاوند دي بیا هم خزه خاوند دي نو حضور فرمایي د تدسی زمانہ براشي چې د طلاق او اکثریت بشي طلاق به خلق په کثرت سور کوي مغربي یورپی علاقو کې خزان له خبره د خنن سبا زمون په دې مشرقي علاقو کې په دې مسلمانانو کې د دې خبرې رواج ډیر شوی دی ابغض الحلال عند الله الطلاق پجائز او په مباح سيزونو کې الله ته د ټول نه ناپسندیده شی طلاق دی او تاسو تمام مخکې ویلي چې قران کریم احادیث دا وایي چې خزا او خاون به تر اخره پورې دي طلاق نوبت شرانشي طلاق نوبت شرانشي او تاسو تمام د شیطان قسمه تورله چې خزي خاون خزل طلاق ورکو نو شیطان پاسې دوه غاړه ورسره ملاو کړ چې دا اصل کار ہوتا او اصل جنشین خو زماتای نو ګورئ د دې خبرونه لري وسیدل پکار دي د غصې د استو ډېری خبرې دي وی وها وی ټکوا د کور یو باسا خبرې ورسره مکوا مو لاري دا وړه ډېری قصې دي لیکن د طلاق خبره د سیدا چې دا بیا د ورخو ووري بیا ناراضي واپس وبو او بچي یو پیر د ورخه ووري بیا واپس ناراضي نلکین او ورخ تاسو سره پیژنې خو د نلکین چې یو پیر وبو تیو شي کنه بیا واپس نلکی ته نزي نو د طلاق او دا خبرې د سې دي چې دا یو پیر د دخلین او وتل بیا وتلی د دې رښتیاوم رښتیا دي او د دې مذاقم رښتیا دي څوک په مذاق کې خپل خزي ته وي ته په ما طلاق شو په غپ کې وي دا خبرې د سې دا غپ نه مانی خلک راشي مرید چې باغ ډیر سخت غوسه کیو نو ولې دا څه د محبت خبرې دي طلاق ورکول دا خلک په غوسه کې ورکوي کنه نو نبی علیہ السلام د اخیری دور د اخیری زمانه یو نشانی دا خودل دا چې د طلاق به کثرت شي نو تاسو خپل معاشره کې وګورئ چې خلک نن سبا ځوانان یو خبره کوي او بیا وایي کده سي کار د سینې نو خزه برابر طلاق ای کدا کار د سینې نو خزه برابر او نه او کدا کار مې د سیونو کو نو خزه برابر او بیا کینا طلاق شوه او دا سر نس خبره نه غني او بیا ټول عمر په زناو کې اخته بچي مطلب د حرامیانی ټول د زناو پیداواری بیا او بیا په یو اکتفا هم نه کوي بشمار پیری لګي شریعت اصول دادی
د غصه کې د طلاق خبره د سر نشته نه غصه پکې ته طلاق د کم طرف راغله دا خو د ښځې او د خاوند مسائل دي آپس کې نو کور دی جوړ کی که نه جوړیږي نو آخر لارې دا ده چې طلاق دی ورکړي د غصې خبره نه ده پیار په ښه په رضامندۍ په صلح سره طلاق دی ورکړي یو په طهر کې چې زنانه د حیض نه پاکي بس په دې یو باندې هم داستانه جدا شو چې درې میاشتې تیرې شوې داستانه جدا شو درې حیض تیر شو داستانه جدا شو بس خبره ختم درې ته ضرورت دی او که خامخا درې ورکای په یو ځای درې نشي ورکولی یو به دې طهر کې ورکې بیا حیض راشي بیا پاکه شي زنانه بیا به په هغې کې یو بل طلاق ورکای بیا به د درېم طهر بیا بله میاشت کې انتظار کوي دا شریعت د دې لپاره دا حدود د څه لپاره ایښي تاسو پوهېږئ په دې خبره چې یو به ورکې میاشت انتظار بکای کېدای شي ستا طبیعت په دې میاشت کې صحیح شي کېدای شي ستا د ښځې طبیعت په دې میاشت کې صحیح شي او بل طلاق ته نوبت را نشي او ستاسو د ښځې او د خاوند هغه مسله په آپس کې حل شي د دې وجې نه شریعت دا وایي چې داسې په دمه به طلاق ورکای دا څه مطلب مشین نه دی چې ته ریپیټ پې ولګای ډز 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 دا رشتہ دا دا احترام دے دا انسانیت تے دلتا دا دی بخیال ساتی پا طریقہ باندی سنگا چی نکاح پا طریقہ باندی کی گی دسی طلاق بهم پا طریقہ باندی چی پردئی خور لور بے طریقی تنشی راوستے پا طریقہ بے راولی پا نکاح بے راولی پا طریقہ باندے پا روغا پا صلح باندے نو دغه رنگ دا غی رخصتی هم پا روغا پا صلح باندے نو دوستانو پا غصہ کی دا طلاق والا خبر نشتا غصہ ستا دا پا کم خبر دا خبر باندے غصہ و باسا یو سا پیڑا ورکا دا کور و باسا نور دیدی سزاگانی دی لیکن دا طلاق و خبرت دا لفظ بخلرا وستل دا بی غیرتوب دے دا طلاق و لفظ بخلرا وستل دا بی غیرتوب دے دا بزدل دے بی غیرت دے ذکر طلاق و لفظ بخلرا ولی کدے کی مطلب دے چی شجاعت وے بادری وے دے بی غیرت نے وے غیرتی وے دا با طلاق و لفظ دا سرنا بخلرا وستو نو لہذا د دې لفظ نه ځان ډېر لرې ساتئ بیا رستو سړی پیمانئ پریشانئ لیکن سکیږي نه لاسونه مروړي لیکن سکیږي نه بیا لہذا خیال ساتل پکار دی او د دې خبرې نه ځان لرې ساتل پکار دی